قسمة الطريقات بين الورثة والغرماء إذا كان بين التصحيح والطريقة مباينة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في جميع الطريقة ثم اقسم المبلغ على التصحيح. ورثة دلي بدي معنی ما دلق متوجه شيء ابوٹ بوسرانو بل مسئلہ بلی او کوم دې کې الکویم سید او بل سید ورکی کړه تر اوسه پورې چې موږ څه زده کړیو الکه دا پلانې د ذویل فروز نه د دومره یې سره سیما ته متوجه شي او پلانې د دومره یې سره سي دا خبر هم تر اوسه زده کړلې او پلانې عصباتونه دي او چې کله کسر راشي تصحیح کو دا قصې هم وکړلې چې اوس اصرار دا ټوله مسله ټوله د قشان حل کی نو چا چې ولا مسله راوړې دا وته ته خو مفتی سیوی دا قسم یې زنه په جرمدا دي سره د شروع کړی دا راته وای ازمنګ دا مړینا 1 لک روپۍ باندې دا په تقسیم کا تا سره شروع کړی کله دینه جوړی کله دینه جوړی ما به خبر اورسېدلې راځي یو مثال بیا به پته ولګي دلته دې لیکل بنتان ابوان دغه دې کنه دیکھو گورے بوٹ کاری کنا بنات دو دیکھو گورے ابو او بے نور سو خونشتا کنا خجی ندیو تسم نور کو دو نزیتی دی سلسان اب تسم نور کو سدس او تا سدس اولاد شتا کنا سلسان او سدس راله یوی نوع نه دورال ظاهر کې چې کوم غټه د دغه نه مسله جوړه کو چې نه چار بدل ورکو ایک بدل ورکو ایک بدل ورکو چار او دو کې څه نسبت ده تداخل له سهام زید دي که رؤوس زید دي بګي دا د بورډ ښکاری سهام زید دي که رؤوس سهام نو فلا حاجه الا الضرب ولا قاعده دلتا بس صحیح بھی تقسیمی کی خبر ختم زر مرتب ضرورت نشته د ویلې دی اوس سړی نه اصرار خدا ټول لو به وکړه بس فی کس بدیو ته څومره ملاو شي دو سړی دی ویل سکار وو کی جنې له بدو ور کی فی جنې لا پلار فی کس سو دی یار صحیح دو دی کنه ٹھیک ده صحیح دی हाँ او تو वही चिफी कस बना तो के बा दो वर की अब लबा एक वर की हूँ लबा में एक वर की हाँ तो वही यार दा किसों है नहीं बेगमा नमड़ी न माल कम पाते जा रहा तकसीम का तब वो तो ये सो दे अब वो रुपये पाती थी वो दीनारा ना वो उनका तो खारी था ما ترك متوجه اول सूरत چې دیو کوم بیانې اول सूरत هغه فی فرد لده ترکین مال ورګي دې ته طریقه ویلې کیږي مړی نه کم مال پاتې طریقه وته وای کنه د طریقین فی فرد لې سور کو څه طریقه به کومه تلک متوجه شي موږ بګورو اول د طریقې او د مسلې منځ کې څه نسبت ده کچری دې کې نسبت د تباین او د اول सूरत ده نسبت د چاو لکه دلته وری نسبت د تباین ده نو حکم اداد د فی فرد هی سره لا په کل ترکه کې ضرب ورکوا او په کل مسله واپس تقسیموا د ترکین وته ته سره وزیران دي ته موبایل والا دلته وګوره ملي فی فرد څومره سره سیدلی دا دو ده کنه نو 2007 چې وسو بشي 14 او 14 تقسیمی چی کا تو 2.33 دی خو وګورئ ولې 2.33 فی کس کا دا فی کس 2.33 او به دا پس 1 رواله 1 ضرب 7 تقسیمی چی 1.15 راځي که 16 راځي 16 1. دلته 1.16 او دلته 1.16 کاری تا کنه
اوس دا روپۍ وشمارئ راشئ 2.33 او 2.33 څو شو 4 روپۍ او 66 پیسې شولې که نه او به 16 او 16 سمرګري کا دا 5 روپۍ شولې او 1 او 1 روپۍ برابر شولې که نه تاسو ما خبره پوه شولې دا څلور صورتونه جوړو دا اول صورت دی نو ما ویل اول صورت دا دی چې منګه فی فرد له حصه ورکو د طریقې نه فی فرد لا نو طریقه به دا وي د فی فرد چې کوم حصه ده ابنا تبا ول سکاروګه د طریقې او د مسلې په منځ کې به نسبت وګوري کچری داغو دوړ منځ کې نسبت د سر نشو خبر او بس د سر نه د طریقې او د مسلې منځ کې به نسبت وګوري کچری نسبت د تباین او ته حصہ فی فرد لور کې نو حکم دار فی فرد حصہ را کل ترکه کې ضرب ورکوا او په کل مسله باندې تقسیموا تا ته به حصہ د فی فرد روزي دا خبره وشوله او کچری د طریقې او د مسلې ترمنځ نسبت د تباین نو بلکې نسبت د توافق نسبت د چاو نبی حکم دار بر ګوره فی فرد لته حصہ ورکه ماغه مسله چالو ده فی فرد له حصہ ورکه د ترقی او د مسلې ترمنځ نسبت د تباین نه بلکې د توافق ده نو دا څه به وکي چې فی فرد حصہ برلی د طریقې په وفق کې به ضرب ورکه او د مسلې په وفق باندې به تقسیمه لکه مثال به تور دا بوران دا لاندې وران دا لاندې چې کوم لیکل شي ټول دی وران کړه خو دې ککا دا وران کوس انت فيك سمرو دو کنه ها دا 8 کې ملیسه 8 او 6 کې څه نسبت دیتا سو تو ګوره توافق دے کنه بالنسب دې کې 4 بیره تاویږي دې کې څو بیره تاویږي 3 بیره بس آسان کار دے فيك السمره دا 2 ضرب 4 څو بشي 8 تقسیم 3 کا 2.66 فی کس کا عدبل 1.33 راځي 1 ضرب 4 تقسیم 3 دا سره راځي 1.33 او دام 1.33 راځي 1 ضرب 4 تقسیم 3 نه پیږي به زیو پر به ملک وسته وق شيغه ما ویل مولوی صاحب کشری حشمت ته غواړي چې زه فی فرد لیس ورکم د طریقې نه فی فرد لا دینه به شروع کیږي د سره چې شروع کې بری اوري ماته د سی اوري چې کله ته غواړي چې زه د طریقې نه فی فرد لیس ورکم د طریقې او د مسلې په منځ کې به نسبت وګوري چې چېرې نسبت د تباینو د فی فرد حصہ برلی د تسهین چوته کوم ملاوي شوی په کل ترکه کې وزرب ورکه او په کل مسله وا یا تسیه او باغی باندې به تقسیمه دا وش او کشری فی فرد لیسه ورکه او د طریقې او د تسیه ترمنځ نسبت د توافق نه د فی فرد حصہ را د طریقې په وفق کې ضرب ورکوا او به د مسلې په وفق باندې تقسیمه وا دغه څه مشکل شته به عبارت ته وګورئ نو فصل دا فصل فی قسمت الطریقات په تقسیمولو د طریقاتو کې بین الورثه والغرماء د وارثانو او د قرضدارانو ترمنځ ذخیره کې به قرضدارانو مسله راشي نو اوروس اذا كان بين التصحيح والطريقه مباينه اول صورت بیانې کچري د تصحیح او د طریقې ترمنځ نسبت د تباین وی حکم را تقیدی بیان کا فضرب سیام کل وارث ضرب ورکا د هر وارث سهام تا کم سهام یادې من التصحیح کم شرچانه ملاو شوی تسین ملاو شوی چا کې ضرب ورکما فی جميع الطریقه کې ضرب ورکا به څوک ثم اقسم المبلغ به دغه مبلغ تقسیم کاله تصحیح تصحیح باندې نه پیږي مثاله بنتان و بوان و ترکت سبت دنانیرا و دینار ترکوي دویم صورت و اذا كان بين التصحيح والطريقه موافقه د تصحیح او د طریقې ترمنځ نسبت د توافق وثبت سکو فضرب سهام كل وارث د هر وارث سهام ول ضرب ورکا کم سهام یادې من التصحیح کم چې تصحیح نه ملاوي شي چا کې ضرب ورکا
فی وفق الطریقه د طریقې په وفق کې به ثم اقسم المبلغ به مبلغ تقسیم کا علی وفق التصحیح د تصیف وفق باندې فالخارج نصیب ذلك الوارث نکم ایسه چروت الخارج کې دقه به ایسه د وارث فی الوجهین تباین صورت کې هم توافق صورت کې هم دوړو صورتونه کې هذا لمعرفت نصیب كل فرد دا وسبر چې بیان وشو دا د پاره د معرفت د حصے د هر یو فرد خبره وا فی فرد خبره وا دا وران کړه مثال بل لیکو کنه موږ په کلکشن پریکټس هم کیږي ها بل مثال لیکو مکمل وران کړه موږ دا بورډ هم کمزورې دي ښکاری کړه اوس دیکھو غوري مولوی صاحب زوجات 3 بنات الابن 4 جدہ 2 ښکاری اولاد شتره زوجات ته څومره ورکو سمون موبایل یو کس ریډي ونی سي بنات الابن چې 2 نه زیات څومره ته ملاويږي او جدي ته څومره ملاويږي صدست نو مسله د سمن او سلسل سمن اول نوع د دویم نوع کل با سره راشي مسله د 24 نه جوړیږي د لبه 3 ورکو دی لبه 2 ورکو 16 نو 3 او 16 څو شو 19 او دی لبه 4 ورکو هغه درته مسله د دانه کو د بنات لبن روان کا دا درته مسله د حمل کې رد دا به ابن کوزي ابن خوا سببي كان نو مثلا ما قشن 24 نه جوړیږي کنه فرق ګرانه لري نو 4 هم دل اور کو 3 مغل اور کو سو شو 7 دا ابن 4 کوي باقي څو بعد شو 17 تر اوسه هم مسله صحیح ده اوس راځي نسبتونه ګوري 3 او 3 کې څه نسبت ده تماثل لنو فلا حاجت الى الضرب دسه دا کنه 17 او 4 کې څه نسبت ده تباین ده څه نسبت ده تباین دا کل محفوظ کا 4 او 2 کې څه نسبت ده 4 او 2 کې څه شي نه پیژنې تماثل شته وړو کې غټ ختمي او ختمي دو سبل 2 کې نشار نشو نکم تداخل شو خو سهام زید دی او روس کم دی دا تداخل د چا په حکم کې دی تماثل په حکم کې دی دلته هم فلا حاجت الى ضرب سی به تقسیمي کې کړه کسر سره یو کې پاتې شلو نو واپس څو قاعده تر وختلو موږ اخرو دریو اولنو دریو قاعده تر وختلو اولنو دریو قاعده کې موږ ویلو ک شری د سیام او روس ومنس کې نسبت د تماثل فلا حاجت الى ضرب کې نسبت د توافق وفق د مسلې روس برلو مسله کې ضرب ورکو او درېما که نسبت د تباین نو کل روس برلو مسله کې ضرب ورکو نو 4 ضرب 24 هوا دا شول 196 تسی شول مضروب څوک دی مولوی صاحب 4 دی نو برونه سبق وسوایو برونه فی فرد لئی سور کې کہ فی فریق لے ور کې کہ فی فریق لے ور کې نو بس داغي طریقه دارا چې 4 ضرب 3 څو بشي 12 او دلته ور کې نو مضروب 4 دی 4 ضرب 17 او 4 ضرب 4 16 سے جمع کا 16 او 68 څو شو دا شو 84 کنه 84 او 12 برابر شو کنه شو اګه فی فرد لور کې نور طریقې تاسو له درځي فی فرد لا ناغي به مختلفه طریقې دي بس 3 په 3 تقسیم کې رسي دسه دا کنه نو ما بین 12 په 3 تقسیم کې څو رسي فی کس 4 صحیح ده غشان 64 چره 68 دا به 4 تقسیم کې 17 رسي فی کس 17 ده کنه او 16 چې 2 تقسیم کې څو رسي
اٹھ رسی اٹھ فی کس پیگے پی نور طریقی اختاس اللہ سیم درسی فی کس تقسیم اول سو طریقی وی دریوی که یو داوا سهام یو داوا که سهام تقسیم رؤوس ایک بشی ضرب مضروب 4 بشی یو داوا که بل مضروب تقسیم رؤوس او ضرب سهام بیم هم دار روزی او دیو منز که چه نسبت ده دریم طریقه تماثل لے کنا مطلب برابری نسبت دے دواړو نو بس ایک د دې یو ایک د دې ایک سره برابر دي تین برابر دي کنه دي بس مکمل مضروب رواله دي فی کسی شوا صحیح د اخري طریقې دا بهرحال پوهه بشول مخکې راځي ښه اوس موږ سره ترکه باندې رمولي سي 20 روپۍ باندې دي دا فی کس قرآن کا واپس موږ فی کس خبر خوشوي ده کنه اوس راځي مونږه مکمل فریق ته حصہ ورکو د طریقې نه 20 مګي 200 وی کوي بس څومره زیاته وي تاسو کولای شئ نو د 200 او د مینس کول نسبت ګوري څه نسبت د 296 کې نسبت د توافق دی ښا خو څو معنی وي 10 معنی خو نه کیږي کنه 5 معنی نه کیږي 8 معنی کیږي 8 معنی نه کیږي لکه چې 8 معنی خو څو نه ختميږي 96 څو به نه دواړه چې به ختم شي 4 معنی کیږي 4 معنی 496 کې څو به تاویږي 24 به کنه او په 200 کې څو به تاویږي 200 تقسیم 25 راځي ها 200 تقسیم 25 او 96 تقسیم 8 معنی کیږي صحیح ده 96 کې څو به تاویږي 12 او 200 کې څو به تاویږي 8 25 صحیح ده دی وفق څومره شو 25 او د دې وفق 12 شو تاسو مسلې ته به سره وکړئ که تاسو فی فریق د ترکې نه حصہ ورکوي فی فرد له هم ورکړی ده کنه د ترکې او د مسلې تسیب مینس کې به څو ګوري نسبت کړو کله چې چره توافق نسبت هو فی فریق حصہ برلی د ترکې په وفق کې بزرب ورکه او د تسیب وفق معنی تقسیم وا او که تسین او مساله نو به د مسلې په وفق تقسیم وا د تسید کنه نو بس 12 ضرب 25 ہوا سو شو 200 300 تقسیم 12 25 را لے 25 فی فریق ته ورسېدل ها به 68 رسېدل کنه 68 تقسیم 25 ضرب 25 تقسیم 12 17 فی کس راځي 141.66 میں ہوا ہے 16 تقسیم 25 400 تقسیم 16 ضرب 25 پیگے پیگا نا اور تقسیم 12 سو شو ہاں 33.33 تاسو وسوش مارئی 141 اور 25 سو شو 166 کا نا 166 اور 33 199 یو روپے پاتې شو را دا 66 دی او دا 33 دی برابر شو کنه شو یو روپے دا برابر شو را په به شولې دا صورت چې نسبت د ترکه او د مسلې منځ کې سو توافق دوران کوس عبارت کې لګو ګورئ می ورانه ولا اما لمعرفه نصيب كل فريق هر چې هغه طریقه د حصے د هر فریق د بیجندلو دا منهم پدغه ورثو کې نفضرب ما كان لكل فريق ضرب باور کې هغه حصے تا كان لكل فريق چې هغه فریق ته ملاو شوی من اصل مسله د اصل مسلې چې د کوم ملاو شوی دا چا کې ضرب ور کې په وفق الطريقه د طریقې په وفق کې ثم اقسم المبلغ
بمبلغ تقسیم کی علی وفق المسأله د مسلې په وفق معنی دا کله ان کان بین الطریقه والمسأله موافقه کچریوی موافقه کچریوی د طریقې او د مسلې ترمنځ نسبت د توافق وان کان بینهما مباینه دا وسران کا نه صرف دا وران کا دا ټول قصه خراب نه کی کمال را واسطه وران نشو کړه یا خدای خکه چې هڅه نه چاله ورکی او نه خپل صحیح کولای شي شاته څنګه اوس که شری مولوی سی بالفرض 97 کا 97 او 96 کې څه نسبت ده تباین ده کنه اوس بداوران کو نو اوس بد څه کار کو کلی صبرلو د لا ایسی مرانه کا ایسی خالي مالوا نوز با 12 ضرب 97 تقسیم 96 کل حصہ برلو د فریق کل ترکه کې بضرب ورکو کل مسله باندې تقسیمو نو 12 ضرب 97 تقسیم 96 12.125 به ورکا 58 68 ضرب 97 او تقسیم 96 68 او به 16 ضرب 97 تقسیم 96 16 اشاریه تو 16 اشاریه 33 ده 16 اشاریه 16 1000 روپے وشماري 16 و 68 څو شو 84 کنه او 84 او 12 څو شو 96 او 70 کله چې دا کسر د 66 نمبر شي کنه پر روپے حسابيږي به دا مثلا بیا دا څه حسابيږي پر روپے حسابيږي وایي به خبره مانه تاسو غره کتاب کې وإن كان بينهما مباينة كشر دولمنس کی نسبت تباینو فضرب في كل طریقہ كل طریقہ کے بضرب ورکے ثم اقسم الحاصلة بحاصل تقسیم على جميع المسألة پټوله مسألة باندې فالخارج نصيب ذلك الفريق في الوجهين خارج به حسابي دغه فریق په دواړو صورتونو کې تباین او توافق کې اما في قضاء الديون وليس ابدا خو موږ دوول چې تباین نسبت وي او د توافق وي کشر تداخل نسبت ولا لګرام کا 67 دا بس په توانه ورانی تداخل نسبت تو مثال به تور معنی 43 دلته ترکه سو بعد شی 43 او 96 ترمنځ نسبت د تداخل ده کنه 43 څو به تابعیږي دي کې دوه به اوزان کې یو به تابعیږي نو اسانه طریقه ده چې مکوا چې 12000 به 1 او تقسیم 2 اذان باندې ګرانه سلا نو ډایرکټ 12000 به 2 ونه هم 12 تقسیم 2 یو مطلب یې 12000 به 1 کوي کنه خو 12 او تقسیم 2 به وي چې براش همدغه شان 68 تقسیم 2 دغه شان 16 تقسیم 2 لاندې نه شي ورانه کاس ملوا 48 دے 48 شین میں جوڑی کی تداخل کو جوڑ کو کنا صحیح ده اوسو کرے ولې سے 12 تقسیم 2 څو بشي 68 تقسیم 2 او 16 تقسیم 2 8 او 34 او چی برابر شو کنه شو او کده د سکه چې ضرب 1 ام چی دانو تقسیم 2 او 68 ضرب 1 تقسیم 2 یو حساب کتاب د دوران کې اوس په دې پوه شو اوس قضاء الديون خبر رااله دوران ما تلک متوجه شي کله کله داسې کیږي او سړی وفات شي هغه غریب سره مال کم پاتې او قرضونه به ډیر پاتې کم کس چې قرض نشي ادا کولای یاد ساتي کدا یو عادت دی بور عادت دی او نو تسخل له سخت غصه بیر الله راضي کله چې چا قرض چانه دی قرض اخیستلو اول قرض اخیستل خنه دی ښا
نبی علیہ السلام غني دعاګانې کړي دي خبرې په باره کې چې قرض ما اخلي دعاګانې کړي یا الله پاک قرض نه مې بچ کی دعاګانې دي کنه انا اعوذ بک مغرم دا لفظ شرازي نو د قرض د بچاو نه نبی علیہ السلام دعاګانې کړي دي نه قرض اخیستل بغیر د ضرورت د مکروه ده خدای مسله یاد کړئ دویم چې قرض مخصل ضرورت به خېدل پیسې درسوي بس به واپس خلاصوي ډایرک پیسې درسدي قرض نه خلاصې دا خو ته ظلم کې نو بوره عادت داده چې یو قرض درمانه واوختو او روپۍ به ته چالانه ورکې یو پیر دی ورنکړي دویم پیرم نشه ورکولې بیره چانه خسلې به هم نشه ورکولې به بده عادت جوړ شي به بد نه انتهي غټ خنزیر انسان جوړ شي دا څوک چې کار کوي هغه ته میړه کې غوسه ده خنزیر انسان باندې جوړ شي 100 روپۍ به درمانه قرضي 1 کروڑ روپۍ به درسې ته به نشه ورکولې دا یو انتهي بد عادت دی څوک چې بده کې اخته شوی چې قرض نشي ادا کولای دا ډېر سخت بد عادت دی زموږ چې غټ ډانګي او توینې سیدا سر پیوي او دا دنیا ته اوسګاره کی دا خلکو کې بد عادت ډېر خلک تاسو خیر د تجربه کوي مته وتولګي نو دا مشکل دی چې تا چانه قرض اخیستې لري کې ولا خو ته یو پیر بړوکا ځان تکلیف تیر کا پردې پیسې دی ورې کولا بل پیر به پاسانه ورکه به درمانی سات نه دیریږي چا درمانی قرضي ترڅو چې قرض نه ادا کړي بهرحال یو سړی دی وفات شو قرضونه به پاتې دي او پیسې ور سره کمی دي مطلب دا دی چې قرضونه به 50 روپۍ دي او د سره پیسې پاتې دي 30 اوس به موږ د قرضدارانو ته د 30 روپۍ څنګه ورکو دغه طریقه را تبایري تاسو بل څه کار وکړئ چې دا قشان میت به جوړ کړئ لکه څنګه چې مخکې جوړاو او باقاعده به د قرضدارانو نمونه ولیکئ اصرار دی یو بل عابد شینواره دی مفتی عابد سے بل مطلب عزت دی بل عثمان دی دلته سره یو روپۍ مرنه کینو صحیح ده خېږي نه د چا چې څومره قرض دی به ټول ولیکئ مثال اصرار 20 روپۍ قرض دی دابید 10 روپۍ دی عزت 15 روپۍ دی څو شو 20 او 10 30 او 15 45 بالفرض ده 5 روپۍ قرض دی نو داسې به وکړي به سره مسله ټول قرضداران به د میت د لاندې ولیکي هم لیکل به د هر یو قرضداري قرض دغه د لاندې ولیکي به مجموعه راغونډه کې مجموعه دا ټول څو شو 50 دینه به مسله جوړه کی ترکه څومره ده ابدل ته ولیکي 30 روپۍ دا قرضداري به په منزله د رؤوس شي غوکيري په منزله د او قرض دا غو په منزله د استهام شي باقي ما غزله طریقه ده دې مینس کې نسبت وګوره څه نسبت ده توافق ده کنه نو 10 په دې کې څو بلې داویږي 5 پیری او دې کې څو بلې داویږي 3 پیری بس وقت زړه طریقه کوي 20 ضرب 3 30 شو او تقسیم 5 چی روپے دو 20 ضرب 3 60 पे مرشتے او بیب سے تقسیم 5 60 تقسیم 5 شو 12 روپے بدل ورکو صحیح شو هر یو ته به داغه د قرض موافق روپۍ ورکو خافقي مساله دا وستا د 100 روپۍ دي 10 ضرب 3 شو 30 تقسیم 5 ته به څو ورکو چی 15 ضرب 3 45 تقسیم 5 9 بده ته ورکو او 5 ضرب 3 15 تقسیم 5 څو بشي 3 اوس یو شماري 3 او 9 او چی او 12 کس برابر شو کنه شو یو برابر موایو ری څنګه چل بکو کم قرضداري دی په ټول ولي کې لاندې و دې لیکل دا غو کم قرضونه دی هم په لاندې ولي کې دا غو د لاندې به دا قرضونه په منزله د سهام شي قرضداري په منزله د رؤوس شي نو بس ترکب مولي کې مسله او مجموعه د قرضونو په مسله جوړه کې نبه د ترکی او د مسلې ترمنځ به نسبت وګوري کړه توافق نسبت نو بس د هر قرضداري قرض برالي وفق د ترکه کې بازار ورکه وفق د مسله باندې به تقسیمه دا طریقه خو مکړه خو چې چری بده کې نسبت د تباین
لکه مثال دا 49 تبایم نسبت دے کنا دا برتی وران کا دا 5 او دا 3 اوس به څه کوي اوس ولې سم مکمل ضرب ورکوي دی خو وګورئ اوس به 20 ضرب 49 تقسیم 50 10 ضرب 49 تقسیم 50 15 ضرب 49 تقسیم 50 ما غزله قسمه کوو وای به شولې دی وفق په صورت کې نه دی کدا چې دا بس 30 کو کنه نو موږ دلته وفق راستلو کنه امر راستلو موږ د څه کول چې 20 ضرب 3 تقسیم 5 د سم کوو نو کوم د څه وکړو چې 20 ضرب 30 تقسیم 50 هم صحیح راځي پس خبره وګديږي ها نن سبا دا مشکل نه ده تاسو ډایرکټ کوئ ځکه موبایل باندې خلک کوي خلک په خو موبایل نه وی کیلکولیټر نو هغه به انسیرا کمول شي آسان شي دا وفق به ذکر ایستلو لکه ته 20 ضرب 30 او تقسیم 50 کې هم بار راځي همدغه شان 10 ضرب 30 او تقسیم 50 کې هم چی راځي او کچری 10 تقسیم ضرب 3 او 5 هم چی راځي یو حساب دی وګوره لکشان یو ټکی به بس کو څوي اما فی قضاء الدیون فد ارچب ختمولو د قرضونو کې خبره ده نو فدین کل غریم قرض د هر قرضداري به منزله سهام کل وارث دا به منزله د حصے د هر وارث وي فعل عمل په عمل کې عمل چې کین نو د سی به غنی لکه چې دا سهام دی او دا قرضداري رؤوس دي او مجموع الديون بمنزله التصحيح او مجموع الديون بمنزله التصحيح وي وان كان في الطريقه قصور بس او به وي دی بل باب سره دا مشکل دی ځکه مې پرې کوله